العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وقال تعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين گرامی قدر مشرانو کشرانو لری نزدین راتلن کو زما بزرگانو نوجوانانو تاسو ټولو ته زه خوش آمدید هرکلی وایم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما عزتمندو جمعہ مبارک ساعتون دی 16 اگست 2024 بمطابق 10 سفر المظفر 1446 سنی ہجری اور 2081 بکرمی دے ہاڑ اور نن دویم تاریخ دے اللہ کو مونږ باندې احسان چې خپل کور ته واعظ و نصیحت اورېدا دپاره راوغوښتلو د قرآن مجید فرقان حمید آیت نمبر 48 سورہ بقرہ اولنی سپارہ ما آیت تاسو تر مخه وړاندې کړو. دې آیت ترجمه او د دې آیت شان نزول او دې لاندې به انشاءالله مونږه ډېر د حکمت او د دانائی خبرې اورو انشاءالله. قرآن کے اللہ رب کریم فرمائی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. سلور خبر اللہ پدے آیت کے اوپر فرمائی ویریږئ هغې ورځې نه چې یو نفس به د بل نفس په بدل کې نه بدلیږي. مطلب دا دی چې پلار کافر دی زوی مسلمان دی پلار دوزخ ته ځي. اوس چونکې زوی مسلمان دی نو هغه به د ده په ځای دوزخ ته لاړ شي او دی به جنت ته لاړ شي. دا کیسه به نه وي. نفس په بدل کې به نفس نه وي. دا د آخرت ورځې قانون شو. فرمای ولا يقبل منها شفاعة او نه به یو ځان نه د بل ځان متعلق سفارش قبلی. سفارش په آخرت کې نشته. خو چا دپاره؟ کافرانو دپاره. دا خبر ذهن کې کېږدئ. زمونږ ټول بیان هم په دې ټکي کې دی. دو خبرې شو. فرمای ولا یوخذ منها عدل او نبا سیو شے د نفس په بدل کې اخیستلی کېږي. دنیا کې هم دا قانون دی د قتل کچا یو سړی ووجلو نو هغه په بدل کې دی قتل کوي یوه قصاص والی. که قصاص نه وي نو د هغه په بدل کې څه شی ورکوي؟ فدیه ورکوي، دیت ورکوي. الله فرمایي ولا یوخذ منها عدل او نه به د هغه په بدل کې د جرمونو د کفر د شرک د هر قسمه ګناه په بدل کې به فدیه دیت نه ورکوي.